السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو او ویډیو به لازمن ګورئ ځکه چې ډېر اهم پوینټ دی پکې اهم یو طریقه ده پکې او خاص کر علماو دپاره او خاص کر د مفتیانو حضرات کرام دپاره انشاءالله العزیز ویډیو به اوږده کېږي نه ځکه چې موږ تاسو ویډیو ګورو بیا به ورکېږي او غټه ویډیو ده نو اصل مقصد ته پکې ګورو مقصد ته پکې راځو جي چې کله زموږ او ستاسو په مدرسه کې داسې ماشوم چې هغه دروغ وایي نو هغه موږ تاسو په کومه طریقه باندې د هغې دا دروغ وباسو چې کوم ماشوم دروغ زیات وایي نو تاسو د ځان سره یو لیست تیار کړئ په هغې کې د پلارانو نمبر وغواړئ هغه پلارانو سره رابطې کوئ یار دا ماشوم داسې دروغ وایي داسې انداز باندې دې تاسو تربیت وکړئ دا ماشوم به روان شي او که چېرې تاسو پسې لخت راوالی سټیک پسې راوالی دغه انشاءالله پسې نور داسې اوزار پسې راوالی او ماشوم ووهئ نو په وهلو باندې ګورئ ماشومو نه ټیکېږي جي وهلو باندې ټیکېږي ډېره په طریقې دي د الله وهي هغه هم یو انداز جي که چېرې ما ورته ماشوم له لخته مو ته نیولي دا ماشوم هغه دروغ هم بیا نه پرېږدي بیا تښتي د مدرسې نه نو غټ نقصان دا میلاویږي چې دا ماشوم په سبا له به سبق خو ونه ویلو خو سبا له به دا ماشوم غلاګانې شروع کړي له پلارانو خوا ته به کښېني د هغې نه ښه خبرداره چې بهی دا دروغ و دا ریزلټ دا به څنګه وباسي دا به د مور او پلار په تعاون سره وباسي پلار به راوغواړي بهی دا تره به که پلار یې په سعودي کې مسافر یي که نه یو اکثر یار زما زه په سعودي کې یم او زما زوی ورسره خیال کوه نو 70% دا به والدین ټیک کوي د ماشوم او 30% دا به ورسره محمد رحیم قارسي به ورسره محنت کوي د دې نه بیا انشاءالله العزیز د دې نه دغه چوتر علما او دغه علما ډاکټران دا به جوړېږي او په شرط د دې چې دا ماشوم دروغ و ماشوم بیا دروغ هم نه وای دا به هېرېږي د هغې سره دا ماشوم بیا روان وي